د سیرت په اعتبار سره سبل الهدى والرشاد وتوي فی سیرت خیر العباد 18 جلدو کې دی او د مصر یو عالم لیکلی دی ناشنا جمله زړه دردونکې جمله د رسول پاک علیه الصلاة والسلام د مور مبارکې حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام الله علیها د وفات او د جدای را نقل کئی چې رحمت للعالمین ابها مقام ته تو طائف ته د خپل والد صاحب د قبر د زیارت په غرض باندې را روان شو د خپل مور مبارک سره عمره 8 سنوات 8 کال عمره په خپل خپو مبارکو د ګرځېدو قابلو اوږد روایات ته خو مختصر جمله ترې راخلم او دا ځای چې دی جامع الفاظ پکار وي او داسې نصیحت آمیز کلمات پکار وي ځکه دا د اوږد بیان تقاضا نه کوي یو رمضان شریف ته یو دا مقدس وي چې نور علما ناس وي دا غیم حق وي چې دی کې څه خبرې وکړي نو زه به اکتفا وکړم په چندو خبرو باندې او خیر الکلام ما قل ودل ولم یطل فیمل په دې علما پوهېږي رسول پاک علیه الصلاة والسلام چې واپس کله داسې طائف طرف ته وکتل امام ابو یوسف صالحی الشامی جمله راخلی اذا عیناه تذرفان بالدموع د کونینو د سردار د رحمت للعالمین مبارکی او اثر نه ډکې سترګې مبارکې د اوښکو ډکې وې مور مبارکه ورته رایاده شوه په دغه سفر کې ورسره د دې رضاعي مور مبارکه هغه هم چې دی دا ورسره ده خپله مور مبارکه الله پاک واغشته ام ایمن رضی الله عنها د هغې نامه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم له د خپل مور مبارکې نه علاوه دوو بیبیانو ته دا داد او شرافت حاصل دی چې هغې مبارک له خوا ورکړې وه په هغې کې یو ام ایمن رضی الله عنها وه چې دا یې رضاعي مور هم وه او په شجره او خاندان او نسب کې په خپلولۍ کې هم وه داسې وکتل او دا سترګې مبارکې ډکې شوې چې د هغې سترګو په تاریخ باندې اهل سیرو مستقل کتابونه لیکلي دي دومره جور اثر پکې رب لا یزال اچولی چې یو پیر به چاته داسې راواړولې د رحمت للعالمین د مبارکو عینینو نرګسینو ډېر لوی اثر و د سترګو دا تور مبارکه چې دی نو دا ډېر زیات تورو او دا سپین مبارکه ډېر زیات سپینو سره سره نری نری رګونه په دې غاړو کې ګرځېدلي وو باړه مبارکې داسې اړېدلي وو دا روزې مبارکې داسې نری وې او خمدارې وې پوزه مبارکې دنګوالي تمایله وه څه ډېر عجیب اوصاف امام ترمذي رحمه الله نقل کوي وخت پې لګي سترګې مبارکې اوښکې پکې وګرځېدې وایي چې د دې غاړې تلمه نو خپلې مور مبارکې د لاسه نیولې وم داعی اجل ورته لبیک وي واپس چې راتلمه ام ایمن رضی الله عنها ته فرمایي خپله مور مبارکه دا رانه الله پاک واغشته حضرت یوسف علیه السلام امام ابن کثیر په البدایه کې ذکر کوي زړه د سړي دردی چې کله کنعان طرف ته دوی روان شو او د روڼو په یو انداز باندې بوتو تاسو بار بار هغه واقعات اورېدلي زه خپل الفاظ را غونډومه نو یې دې یو ځای کې داسې سلوک ورسره د خپلو مېرنه روڼو وکړه چې ډېر زیات تکلیف د مبارک ته ورسېده تفسیر روح البیان لیکي لاره کې د ده د مور مبارکې د والدې قبر و هغې سره ایثار شو حضرت یوسف علیه السلام د خپل مور مبارکې په دې زیارت باندې داسې راپرېوته نسکور شو پې او وی ژړل ورته چې مورې که ته نن وې نو ما سره ورونو دا سلوک نو کړی اولاد چې دی نو دا یو خوږ نعمت دی خو د والدینو دا سوری چې دی دا هم ډېر ګور سوری دی زه به تاسو ته یو جمله ووایم
چې هر څومره یو انسان پریشان حالی او د دنیا په دې پریشانو کې بوخت او مبتلای د سر د ویښتو نه پې زیات قرضي خو چې دې کور ته راشي د ده یو بوډا او ضعیفه مور وي او هغه ورته صرف دا الفاظ وایي چې زویه رالی او یا دې د کور راځي او مور ورته صرف په دې خوږ زبان باندې دا وایي چې بچیه زه زویه په مخه دې ښه شه الله دې درته مشکل آسان کړي دې کې دونه مټاس او خوږوالی رب لایزال اچولی چې د کائناتو دا زبانونه را جمع کې دا خواږه به بل زبان کې نشته کوم چې الله د مور په زبان کې اچولی دی ډېر عظیم تاثیر پکې رب لایزال اچولی دی معزز سامعینو مور او پلار پیرنټس والدین اسلام او شریعت پاک د دې د ډېر لوی آداب او د احترام تعلیم مونږ او تاسو ته راکوي الله دې پې زمونږ او د تاسو عمل نصیب کړي اخیری دا جملې عرض کومه چې هغه ډېرې زیاتې قیمتي دي زمونږ او ستاسو د دې امت د رحمت للعالمین د امام الانبیاء علیه الصلاة والسلام د زنانو د پاره د رسول کریم علیه الصلاة والسلام د بیبیانو د امهات المؤمنین سیرت پاک چې دی نو دا یو ډېر لوی تعلیم او دا نمونه ده ام المؤمنین سیدنا حضرت خدیجة الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنها چې دا ځان له یو جوړه موضوع ده پوره تاریخ او دلایل او حوالو سره چې بیانې کافي وخت پې لګېږي خو دوه درې جملې ترې اخلمه دعا کوو نور علما هم تشریف فرما دي او زمونږ خپله داسې اړه ارې ارې شي چې د والدې دا سایه او د والد دا سایه د چا نه لړ شي امام ابو نعیم رحمت الله علیه یو کتاب د احادیثو لیکلی دی حلیة الاولیاء ورته وایي په هغې کې لیکي چې البرکة مع مشایخنا برکت چې دی دا زمونږ د مشایخو او د بزرګانو او د مشرانو سره دی د بعضې برکتونه د هغې سره لاړ شي او بعضې برکات چې کم دی نو په هغې باندې پاتې شي معززو سامعین کرامو کله چې وحی نازله شوه لومبی وحی په غار حرا کې جبل نور ورته وایي د مکې معظمې نه د 3 میلو په فاصله کې غرونه ډیرو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا غر خوښو په کوم کې چې غار حرا ده نو دا بیت الله شریف ته مخامخ و د سیرت کتابونه لیکي چې د الله په عبادت کې به محو د خپل رب ذوالجلال په هغه عبادت کې به چې کوم دی نو دا به لګیا و ستوان بیا د ځان سره وړل دي ته په عربی کې سویق وایي د بخاري شریف روایت دی سویق مور مبارکې به ورله ستوان تیار کړه اردو کې ورته ستو وایي او هغه به په یو دسترخوان کې وتړل او د کونینو سردار رحمت للعالمین به ځان سره غار حرا ته دا وړل کله چې مبارک غار حرا ته د عبادت دپاره تلو یوه هفته به هم تېره کړه 2 ورځې به هم تېرې کړې 4 به هم تېرې کړې 5 به هم تېرې کړې میاشت به هم تېره کړه داسې اوقات به پکې راله صحیح روایات دي په متن او په سند سره مضبوط روایات دراوی په اعتبار سره مضبوط روایات په دې اخیری ځل باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات تاخیر وکړ میاشت یې تېره کړه مور مبارکې سره فکر پیدا شو دا د امت بیبیانو ته تعلیم دی چې دی به د خپل مالک او خاوند سره چې دا د الله نوم دی په هر جهت باندې یو ډېره د ناکام زندگی تیری څنګه چې مور مبارکې تېره کړې ده الله دې بیبیانو له په دې باندې د پوهې او د سوچ او د عمل توفیق ورکړي ډېر لوی ناکامونه او ناکړدي د رحمت للعالمین سره کړي دي امت ته یو تعلیم پروت دی معززو سامعینو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازله شوې ده 15 آیتونه اولنی د سورة العلق جبریل امین علیه السلام راوړل سینې مبارکې پورې جوخ کو او دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا 15 آیتونه دا اولستل کور ته چې مبارک راغی نو د ساړه کیفیت په طاریو زملونی زملونی الفاظ او فرمایل او داسې او فرمایل چې زما په دې طبیعت باندې داسې یو کیفیت طاری دی چې زویم غنې ما یا دا کار کړی دی یا مې نه دی کړی هغه فیض او تجلیات او انوارات الهی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات مبارک باندې دومره شو چې هغه مبارک داسې یو کیفیت کې و بیبي مبارکې ورله ډېرې غټې حوصلې ورکړې ډېر مضبوط کلمات یې ورته وفرمایل چې الله دې داسې نه کړي والله لا یخزیک الله ابدا الله دې تاسو ته تکلیف در ونه رسوي تاسو خو یو داسې شخصیت یې چې تاسو د یتیمانو سهارا یې
تاسو د بې کسو مددګار یې فإنک تکسب الکل وتحمل المعدوم. ټول الفاظ یې ورته وفرمایل. مور مبارکه راله بیت الله شریف ته. ورقه ابن نوفل دا د خدیجې بیبي ام المؤمنین ماما و. دی په بیت الله شریف کې ناستو، معمر دی، عمر رسیده دی، ګیره سپینه ده مبارکه. ورقه ابن نوفل خدیجې بیبي ته د وړاندې نه دا حالات بیان کړي وو. تورات شریف د عبرانی زبان نه عربی ژبې ته رااړو، ټرانسلیشن یې کو. بیت الله شریف کې ناست دی او د تورات شریف ټرانسلیشن کوي، د هغې ترجمه کوي په عربي زبان کې. مور مبارک راغله او د رسول پاک علیه الصلاة والسلام هغه حالت او کیفیت یې ورته بیان که. هغه مبارک ورته داسې سر راپورته که او ورته څه فرمایي، په دې کې ورپسې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم راغی. هغه مبارک هم کېناسته. ام المؤمنین خدیجة الکبرا رضی الله عنها چې کوم دی نو هغه هم کېناستېدله او دارنګې دا حالت یې ورته د خپلې وحي بیان که. لومبۍ جمله او لومبۍ الفاظ د ورقه ابن نوفل دا دي: فوالله انک لنبی هذه الامة. د رب ذوالجلال په ذات مې د قسم چې ته د دې امت آخري رسول یې او ستا په دې شا مبارکه د دې دوه اوږو د دې شولډرو په دې منځ کې په دې درمیان کې یو سټمپ لګېدلی دی چې هغې ته مهر نبوت ویلی شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لګېدلی دی. داسې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اثري سترګو مبارکو او هغه نوراني چهرې ته وکتل نو هغه کم علامات چې په تورات کې سټډي کړي وو د نبي آخر الزمان علیه الصلاة والسلام اوصاف یې کتلي وو. داسې چې ورته ښه په زور زیر باندې وکتل، ایمان یې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راوړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک او خپې مبارکې وقبل علی راسه ویدیه ورجلیه، سر مبارکې ورله ښکل که او خپې مبارکې ورله ورقه ابن نوفل ښکل کړې او بیا ورته وایي هی افسوس د مکې دا سخت زړي خلک دی به تا ګورې د دې کلي نه وباسي او کاش افسوس دی چې زه تر هغه وخته ژوندی وې او ما ستا نصرت او مدد کړی وې، خو لیکن زما دا حالات داسې دي چې زه د دنیا نه تلو والی یم. حدیث شریف کې راځي، مشکات کتاب الایمان کې نقل کړی دی. 3 کسان دي چې هغې له به الله 2 قسمه اجر ورکوي. یو پکې هغه شخص دی چې په خپل پیغمبر مبارک ایمان راوړي لکه حضرت عیسی علیه السلام یا موسی علیه السلام شو او بیا زمانه د نبی علیه السلام وموند او بیا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړ، هغه له به الله 2 اجر ورکوي. فله اجران چې په هغې کې ورقه ابن نوفل هم دی. معزز سامعین کرامو دا یو څو جملې د ایصال ثواب په خاطر باندې د مور بیبي د روح د ایصال ثواب دپاره د صحیح روایاتو مطابق تلاوت کړې، دا معرض کړې. دا د مقصد دا دی د امت بیبیانو ته یو قیمتي تعلیم د سیرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها نه ملاویږي چې دی به په خپل کور کې د خپلو خاوندانو سره چې خاوند نوم د خدای دی، د خاوند ورکړه بې احسانۍ ښځې او د خالق ورکړه بې احسانۍ. دا د زمونږ د مشرانو مضبوطې خبرې وې. معزز سامعینو ډېر ناکامي ژوند به تېروي، هر څنګه حالات چې راځي د هغې مقابله به کوي. خاوند له به حوصله ورکوي، څنګه چې مور مبارک رحمت للعالمین ته حوصلې ورکړي دي، هغې سره یو ډېره د برداشت او د ناکام او د صبر